دوی مسله دا ده چې بعضې وخت کې داسې وي لکه یو سړی ما ته رنګ کوي هغې ته زما موبایل ټون په ځای باندې ګانه ځي خلکو به مې ګانې سیټ کړي وي دا انډیا والا پاکستان والا ګن بلوانې اوس زه چاته فون کوم نو زه خو ګانه اورېدل نه غواړم خو مجبوري وي نو بیا زه غوږ نه لرې داسې ونیسم ګورم چې هلته کې 0 شروع شي نه زه یې اوچت کړی دی او چې اوچت کړی نه غوږ نه مو لرې نیولی وي لہذا علماو دا لیکلي دي چې څوک تا ته رنګ کوي که چېرې هغه ته ګانه تلا نه دا هم ګناه ده اور هغه چې د تا والا ګانه واوري ته هم ګناهګار شي هغه هم ګناهګار شو او ته داسې لګې لکه د ګانې اور د ګناه ترغیب چې خلکو ته چلی تبلیغ یې کوي نو په دې باندې هم ځان پوهېږي او زمونږ دا ذمه داري ده تاسو کې چې کم مشران دي یا علما بلکې هر یو مسلمان دا ذمه داري ده چې ته چاته رنګ وکړي چې هغه مې ګانه سیټ وي نو چې اوچت کړي اول ورته دا وایه چې وروره یا بچیا یا تره یا کاکا یا ماما ستا د موبایل مې ګانه سیټ دی دا بند کا تنبیه کول د ستا ذمه داري ده تبلیغ به ورته کوي څنګه خارج کې یو سړی ګناه کوي هغه منې کول ستا ذمه داري ده خو دا منې کول ستا ذمه داري ده که نه دویم دا چې کله تا په دې موبایل باندې رنګ ټون سیټ شو تا ته څوک رنګ کېږي هغه ګانه واوري دې باندې روزانه پیسې کټ کېږي کمپني درنه ماهانه پیسې کټ کوي او په دې خبره باندې ځان پوهېږي که حرام شیز باندې پیسې ورکول یا اخیستل دا دواړه حرام دي اور دا خو ته یو داسې ګناه کوي چې په ګناه باندې د پیسې لوږی کوي لکه دلته یو تماشې باندې پیسې لګول څه خیال مه دی دا ناجایز دي که نه دي حرام دي که نه دغه رنګې چې تا نه ماهانه په دې رنګټون باندې پیسې کټ کېږي دا هم حرام اور ناجایز دي اور تبذیر کی رضی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین الله پاک فرمایي چې دا کم تبذیر کوي ګناه باندې پیسې لګي دا مبذرین دي اور دا د شیطان رونه دي مفسرینو دا لیکلي چې الله پاک ورته شیطان رون ولې ویلي شیطان ټکانه جهنم د شیطان رونه به هم جهنم کې وي ځکه الله پاک دی تبذیر ولا خلکو ته ویلي چې تاسو د شیطانانو رونه هغه جهنم کې وي تاسو مور سره ولې تاسو یې رونه الله پاک دې زموږ ټولو د جهنم نه حفاظت وکړي ندینه هم ځان ساتل پکار